په صحیح حدیث د سننو کې راغلي دي یو شپږ شیان و شیان ذکر شوي دي او دا حدیث بخاری او مسلم کې دی. په حدیث د بخاری او مسلم کې د ابي هريره رضی الله عنه نقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سبعه یذلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. وکسان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ذکر کړی دي چې وکسان دي چې الله تعالی باورلا د عرش د سوري د لاندې ځای ورکه چې بل سورې بنئ لا ظل الا ظله. د عرش سورې به د رحمان ذات د عرش نور سوري بنئ. به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه وکسان یو داغنه الامام العادل هغه خلیفہ هغه حاکم او مشر چا کې عدل او انصاف پکې. الامام العادل عادل امام چې خپل مشري په صحیح طریقه انصاف کړي ظلم نه کړي د چا حق نه حاصل کړي ذمہواری صحیح ادا کړي. الامام العادل دل الله تعالی د عرش سوري د لاندې ځای ورکړي. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وشاب نشأ فی عبادت الله وشاب نشأ فی عبادت الله. هغه ځوان چې داغي د ځواني د الله تعالی په بندګۍ او عبادت کې تیر شوی. وشاب نشأ فی عبادت الله په نوجوانی کې د الله تعالی بندګۍ کول دا د عرش د سوري سبب دی او په ځوانۍ کې بندگی کول دا د انبیاء خصلت ده. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست وقت پیر هر درن فریض کرد. ځوانۍ کې بندگی کول د الله تعالی عبادت کول دا د انبیاء خصلت ده. او په بوډاوالي کې خو درندم پرې شروع کې غاخونه ولېږي وسوي پرېزګار شوم نور شیان نه ماتوم. غرض دا دی چې ځواني دا د الله تعالی یو نعمت ده. د دې الله تعالی ته پوسم کوي وعن شبابه فيما ابلاه. بل حدیث کې راغلی الله تعالی به ته پوس کوي ځواني می درکړې ودارې څنګه زړه کړې ده. استاد ځواني د دې لپاره و چې موبایل راواخله او استاد ځواني د دې لپاره و چې نشي او تماشې کوه فلمونه اورا ډرامې اورا دارنګي معاشره کې نور ګناهونه کوه بد نظری کوه خلکو له زلال ور کوه او چرته ټیک ټاک جوړه. استاد ځواني د دې لپاره وا وشاب النشا فی عبادت الله. هغه ځوان چې داغي زندگی د الله تعالی په عبادت او بندگی کې د ځواني تیرش دین انسان ته الله تعالی د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي او د دې ځواني به الله زموږ ته پوسم کوي. او د دین خدمت چې کړي دي یقال له پته یقال له ابراهیم ځوانانو کړي دي انهم فتیه امنوا بربهم وزدناهم هدى. اصحاب کهف مبارک الله انهم فتیه نوجوانانو ابراهیم علیه السلام بارک یو پته یقال یو ځوان دی چې ابراهیم متویل کی. غرض دا د الله تعالی په بندګۍ کې خپل ځواني تیرول دا د عرش د سوري لاندې داغه لپاره یو مستقل سبب دی چې انسان له الله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. یو دریم په دې حدیث کې چې ذکر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه. دو مسلمانان چې یو بل سره مینه محبت کوي او دا مینه محبت د الله د پاره د دنیا د لالچ د پاره د دنیا د غرض د پاره نه په یو بل غرض نه بنا بلکې مینه محبت کوي د الله د پاره. اجتماع علیه وتفرق علیه د الله د پاره راجمع کیږي او د الله د پاره جدا کیږي. یو حدیث کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيا
والمتزاورین فیها هغه خلق چې زما د پاره د یو بل سره مینه محبت کوي زما د پاره د یو بل ملاقات لورزي زیارت لورزي نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی وې دې ته حدیث قدسی وې الله وجبت محبتي دې ته زما محبت واجب شي د دې خلکو سره زمينه محبت کوما چې کوم مسلمانان خپل منځ کې مینه محبت کوي مشکات کې حدیث ته رسول